الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب العالمين فمونگو تاسو در رمضان مبارک میاشت تیر کړه او دا اللہ حمد او دا اللہ فضل او کرم دی چی مسلمانانو پکی دروازی روجی نیولے د شپې تراویح او ختمونه وکړل او ډېر مسلمانانو په آخري لسو شپو کې د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو. پروردګار دې دغه عبادتونه زمونږ په خپل دربار کې په ډېرو لویو دوچندو سره قبول او منظور کړي. رب العالمین دې ستاسو زمونږ دغه ناقص عبادت چې مونږ کړی قبول کړي او پروردگار دې د رمضان د دې میاشتې د بیا بیا رجوع نیولو توفیق زمونږ نصیب کړي. زما وروڼو نن په مونږ اختر دی او ټول مسلمانان د اختر خوشحالي کوي. رکوټ اختر د روجو د عبادت خوشحالي ده. انسان په دې خوشحاله وي چې الله شکر دی په دې مقدس میاشت کې تا ماله د روجو د نیولو توفیق راکړه. دا هغه روجو خوشحالي دې ته رکوټ اختر وایي. عام مسلمانان سحر کې یو بل له مبارکباد ورکوي، یو بل سره ملاویږي، د اختر مانځه کې یو بل سره ملو شي، په لارو کوڅو کې یو بل سره ملو شي، رشتہ دار او دوستان د یو بل ملاقات لذي، زنانه خوشحاله وي، هر چا نوی جامې یا پاکې جامې اغوستي چې وسې کېږي. ولې مونږ وایو زمونږ اختر دی مونږ خوشحاله یو. داسې ده که نه ده؟ مونږ وایو زمونږ اختر دی مونږ خوشحاله یو. ماشومان وایي سبا اختر دی، زنانه وایي اختر دی، بوډاګان که کټ کې پراته دي پاکه جامه کې پراته دي، مریضان که په هسپتالونو کې دي پاکو جامو کې دي، وارثان ورته پاکې جامې واچوي، سبا اختر دی. دا تپوس کوي چې الله به څه وایي؟ مونږ خو وایو اختر دی. الله مختر وایي که نه وایي؟ زه خوشحاله یم، ته خوشحاله، کورونو کې زنانه او بچي خوشحاله دي، الله به څه وایي؟ زما وروڼو چې څنګه ته خوشحاله یې چې اختر دی، دارنګې پروردګار خوشحاله دی چې اختر دی. او دې وخت باندې چې دا مونږ مونځ کوو او دا خلق را روان دی، یقین وکړه چې را روان هم په دې لارو خلق دی اختر مانځله را روانو، قسم په الله زړه مې خوشحاله و. هر مسلمان په دې خوشحاله دی چې یاره زه روان یم یو جومات ته ځم، یو لوی جمع له ځم چې هلته د اختر مونځ وکړم. دغه وخت کې پروردګار خپلې فرشتې راغونډې کړي. ما ته تاسو ناست یې، الله ته فرشتې ناستې وي او پروردګار د خپلو فرشتو نه تپوس کوي، ای فرشتو یو مزدور چې مزدوري وکړي سمو خیال دی چې هغه له به هغه مالک څه ورکوي؟ فرشتې وایي الله مالک له پکار دی چې مزدور له پوره اجر ورکړي، پوره مزدوري ورکړي. 100 روپۍ دیاړي ده چې 100 ورکړي، کمې نه کړي. خوله لا اوچه نه ده چې دیاړي وله ورکړي. 50 روپۍ مزدوري ده چې 50 ورکړي. الله د مزدور د مزدورۍ سیله هم دقه ده چې مالک کم وخت رخصتی چې پورا اجر ولا ورکی. وی ای فرشتو گواهان شه
او الله په خپل ذات 15 قسمونه خوري. زما دې په خپل ذات قسمي، زما دې په خپلو صفتونو قسمي، زما دې په خپل جلال قسمي، زما دې په خپل کبر او لویۍ قسمي، او زما دې په هغه خپل جمال قسمي. 15 قسمونه الله خوري چې زما دې بندګانو مزدوري وکړه، د رمضان روجې ونیولې، دې مزدوري وکړه. ما ورته ویلي اوس روان دي د اختر مانځله کور یې پرېښود، بهر ته روان دي د اختر مونځ کوي، ما خوشحاله ما رضا کوي. اے فرشتو خوشحاله شئ، دا ټول به د مانځه نه بخلې واپس کومه. ټول وایي الحمدلله. څنګه چې مونږ خوشحاله یو اختر کو الله خوشحاله دی. رب العالمین اختر خوشحالی ته وایي، دا الله فرشتې خوشحاله دي. نو اختر یوازې په بندګانو نه دی، اختر خو مونږ خوشحالی ته وایو. خوشحالي یوازې په مونږ نه ده، په الله او د الله په فرشتو باندې خوشحالي ده. دا زمونږ کمال نه دی، دا د الله فضل او د الله کرم دی. مونږ او تاسو رب العالمین مسلمانان پیدا کړیو، ټول وایي الحمدلله. په مسلمان ملک کې پیدا کړیو، د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړیو. په دغه ژبه مو د الله او د الله د رسول نوم راځي. دا ستا او زما کمال نه دی، دا د الله فضل او کرم دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي یمنون علیک ان اسلموا. اے زما حبیبه ښکلې پیغمبره، دا بعض خلک در باندې احسان رالی چې مونږ خو بدل اسلام راوړه کنه، مونږ مسلمانان شو. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اوایه ورته چې پام کوئ په ما د خپلې مسلمانۍ پیرزونه ونه کې، احسان ونه کې. اسلام د عمل نوم دی. روجه دله نیسم، ختم دله کوم، حج دله کوم، پیسې لګوم، جومات جوړوم، دا مې در باندې احسان دی. ووایه ورته ای ښکلي پیغمبره لا تمنوا علی اسلامکم، په ما د خپلې مسلمانۍ احسان راوانړوئ، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما احسان قبول کې چې د امریکې او د یورپ او د افریقې دا سره او تور کافر مې پرېښي دی، او ستا په زړه کې به د ایمان رڼا چولې ده. ټول وایي الحمدلله. مونږ د الله احسان قبلو. بیا وایي الحمدلله، دا د الله احسان دی. یو ملنګ روان دی، خپې بلې خپې، خپې بلې خپې، سر تور سر، شلېدلو جامو والا، په لاره روان دی، له ډوډۍ درک کې نه لګي، بیزار نشته، جامې شلېدلې دي، غریب فقیر مسکین دی. یو ښار ته ورغی، څه ګوري چې خلک د ښار دروازو ته په قطارونو په لینونو ولاړ دی، اله ګوله درشته. ده تپوس وکړه د فقیر مسکین چې دا ولې دا خلک څه ته ولاړ دی، جلسه ده جلوس دی څه چل دی؟ وی نه دا بادشاه دروازه بنده کړې ده، د ښار ټول ګیټونه بند دي، دروازې بندې دي. ولې بندې دي؟ دا بادشاه نه باز تښتېدلی دی. بادشاه اعلان کړی دی چې دروازې بندې کړئ چې باز بارو نه دي د ښار نه، تر څو چې د بادشاه باز نی پیدا شوی دروازې به بندي، او چې کله باز پیدا شو دروازې به کولاوی، نو دننه خلک به بیا بار راځي، بار به دننه دی. دا مسکین فقیر شلېدلو جامو والا لږ ځان له شو، د خلکو نو یو سوړه سویلې وکړو. یا الله ناشنا خدایي دی ده، عجیبه خدایي دی ده. الله چې د جهان بېوقوف بادشاه دی، نو بادشاهي دی ورکړې. کمقل بادشاه خو ځکه دی چې باز ته دروازې بندوي. باز خو په دروازه نه ځي، څه ګډه چیلۍ خو نه ده، باز خو په اوالو ځي. دونه کمقل بېوقوف بادشاه چې باز ته ګیټونه بندوي. که طاقت دې وي نو په دې ښار جال خور کا چې بازونه تښتي، نو چې جال نشي خورولی په دې ښار باندې، نو دروازې بندوي. دا چیلۍ ده که خره ده، او که دا څه شی دی چې ته ورته دروازې بندوې؟ دا خو باز دې په اوالو ځي. یا الله دومره قمقل بادشاه د جهان خر بېوقوف، هغه له دې بادشاهي ورکړه، نه پوهېږي ناپوهه دی، او چې زه هوښیار یم. نو الله زما جامې م نشته، شلېدلو جامو کې ګرځم، پیزار مې نشته، کوي شلېدلې پیزار.
خوراک می نشتا، پردی خوراک تا ناستیم، کور می نشتا پروردگارا، ناشنا خدایی دی دا، زو خیارم پر درونو گرزم شلیدنو جامو کے اغا بی وقوف قمقل خرد مخ کے کڑے رے بادشاہی دی ورکڑے دا خلق ورطا سلامون و سلوٹو نکے اخواش کہ ناسی و میدان کیو دشو لے اللہ پا خوب کیو دیت پروردگار رب العالمین ورطوئی لکه ولی پریشان ہے وہ اللہ ستا دے خدایہ تا پریشان ہے سجل دی دا ما پا خدایہ کے وہ خیار لدی سور کردی دو قمقل لدی سور کردی وہ اقئی گوری کتاب تو سوچو کہ کنا بعضی دا جہان مالدار خلقی دا خبری پا چل نہ کوئی گی بعضی خیارانی دا روزے درکی نہ لگی کم عاقل عاقل آیت مذاہبوہو وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا قمقل بئی دا دنیا مال و دولت بئی وہ خیار بئی درک بے نہ لگی دنیاوی پاقل نہ دا نو پروردگار ناشنا خدایی دیتا اگر جہان بھی وقف لچے باس دے دروازہ بند کرے دا اگر دی بادشاہی ور کرے دا خلق سلوٹونا ورتکی او سوک و تصف سین کئی او چیزو خیاری منو زما دا جامو درک نہ لگی سجدیرت لگون تندی میں توسلول دا ڈوڑے درک میں نہ لگی روجی دا لنسم دا پیشمنی و دا ماخامی درک میں نہ لگی ناشنا خدای دے رب العالمین لک چکم علم دے کنا اللہ سر چکم علم دے دا طول مخلوق علم حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام توی دریاب کے روانو کنا دریاب کے روانو یو چنچن دا کشتے نخلق کت اکلاو پا مخوکا کے یو ساس کے اوبر اوچتے کڑے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام توی ویسے دے خیال دے کہ دارا کوٹ ساس کے اور یہ طول دریاب پا مقابلہ کسے حیثیت لری ایسے دریاب تا گورا ساس کی تا گورا ویزا موستا علم او دا دی طول مخلوق دا علم یوزے کا دا اللہ دا علم پا مقابلہ کی دمرا نری لکل دریاب پا مقابلہ کی ادارہ تو رساس کی دا اللہ لا علم دے اللہ پا خپل کار خب کوئی گی منصب کوئی گی رب العالمین دغا فقیر تا وی عبادت گزار تا وی خواہ لکا نمالا پیسلے ٹکنا بادشاہی تالا پا کار دا تو خیارے دیر اخر دا پیسہ لکم اس پیسہ لکم اللہ خوچیوی کن بس پا یکون دا دا بادشاہی براوالم تالا بیدر کم اس 10 سیکنڈ کے فیصلہ لکم کولی شے اللہ نواز شریف کم دیتا ہو رسا واچے سلوک پہ ہوتا کہو جرنیل سے بغیر کم دیتا ہو رسا زه کولی شم الله وی اوس بستا دا دلا بادشاہی تاله درکم دا دنیا برته سلوکونه کوي هر څه به برابري دنیا کې به عیش و عشرتي بادشاہ بشره د علاقې ستا دا نعمت به زه غله ورکوم ستا دا به غله ورکم دا هغه به تاله درکم وی الله زما والا شدي دا شلیدلې جامې دا شلیدلې سپلې دا چې د درک د ډوډۍ دا ولا ورکې دا نعمت دی وی نه 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 ستا پړه کې چې کوم ایمان دی ګورې او ته چې ما ته د شپې جهالې سلګۍ وې او ما ته زاري کې دا نعمت او چې ما ته سجدې کې دا نعمت او چې ما سره د مینه ده او د اراز و نیاز را سره کې دا نعمت د هغه مال او دولت بادشاهي تاله در کوم ستا هغه د نیمې شپې ما سره جړه او ما سره مینه به غله ورکومه څنګه دې خوښه ده وی نه الله دا بادشاهي مې نه پکار ده خپل نعمت مې ټیک دی نو مونږ چې الله کوم ایمان را کړی دی او د رمضان دا روجې مې ورته ونیولې او بیا سار ورته راووتو زما ورور د دې نه لوی نعمت بل شته الحمدلله نو دا الله راوویستو او چې کم سړی راشي او الله ته مانځه ته ودرېږي په دې خوشحاله شي ماسپښین لمونځ دې وکړ دې جومات ته تا الله راوستی ستا په زړه کې د جومات مینه واچوله ستا په زړه کې د خپل ذات مینه واچوله ستا په زړه کې د جهنم یره واچوله نو ته جومات ته رالې نو چې مازدیګر بیا رالې مانځله نو ته پوه شې چې د ماسپښین هغه مونځ دې له قبول کړی دی که هغه تلل دې نه وي قبول نو مازدیګر بیا نه وي راغوښتی نو چې ماښام بیا رالې نو پوه شې چې هغه مخکنۍ جړی هم دله قبوله کړې ده هغه عمل هم دله قبول کړی دی زما ورونو که زمونږ ژوند دی که زمونږ مرګ دی که زمونږ حیا ده که زمونږ عزت دی که زمونږ مال دی که زمونږ اولاد دی که زمونږ بچی دی که زمونږ ډوډۍ ده دا ټول د الله د طرف نه دي نو دا د الله فضل او کرم چې د رمضان مبارکه میاشت کې په مونږ او تاسو روجې ونیولې
او بیا خپل ذات ته ودرولو او څنګه چې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي پروردگار دې مونږ هغه قوم کې چې کم قوم متعلق الله فرشتو ته وایي چې دا زه بخلي واپس کړم. زما وروڼو دویمه خبره درته کوم، زمونږ په دې وطن کې یو برایي ده، یو بیماری ده، د هغې بیماری نه به لږ ځان ساتل پکار دي. مونږ کوو، روجې مونږ نیسو، په چا چې زکات فرض یې ډېر مسلمانان یې ورکوي، په چا چې حج فرض یې ډېر مسلمانان ځي. یو لویه بیماری زمونږ په وطن کې دا ده چې یو مسلمان د بل مسلمان غیبت کوي، دروغ وایو، شیطانت کوو، چې وسم رسی پردی حیا و عزت عملو، او چې وسم رسی نو د بل سپکم وایو. د دواړو جهانو مبارک سردار حجت الوداع کې د مینا په میدان کې چې د اختر ورځ ده، د لوی اختر، او د عرفات په میدان کې چې د عرفې ورځم ده او د جمعې ورځم ده، دواړو ځایونو کې یو تقریر کړی دی. ادرت په خپله اوښه مبارک باندې سور شو او صحابه کرامو ته اعلان وکړ چې ټول ماته راجمع شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان ورته دا وکړ چې ای مسلمانان، د جاهلیت په دور کې که چا یو بل وجلي باس، اوس چې کله مسلمان شو هغه فتنې او دشمنۍ ختم، بدل بنا لباس. اسلام نه مخکې چې چا یو بل سره قتلونه کړي، او زما د خاندان یو الک ربیعه ابن حارث دا حذیلیانو وجلی دی، بدل می پې پورې دی، خو چونکې دا د جاهلیت په دور کې شوي دي نو هغه ورته ما وبخه. اسلام نه پس که چا یو بل مړه کړل نو قصاص به الو، خو جاهلیت کې چې څه شوي دي ما هغه یو بل ته وبخې. دویم اعلان، سود ختم. د نن نه اعلان دی چې سود ختم، او که د چا یو بل سره سودی کاروباري خپلې پیسې دې ته اخلي، سود دې نه اخلي. تاسو ته پته لګي چې د زلزلې د راتلو لوی سبب په دغه وطن کې څه شی دی؟ خلک نه دی خبر. څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی، څوک وایي دا شی دی. سودی کاروبار، د سود کاروبار او د سود لعنت دا د زلزلې د راتلو سبب. سود متعلق اعلان دی چې باس، او بیا وایي چې د ماتر او عباس د هغه چې چا سره هم پیسې دي او په سود یې ورکړي دي، اصل زر دې ته والي او سود ختم. ګوره الاول یې په خپل عمل وکړو، بیا عامو ته اعلان وکړو. دریم نمبر، د ښځو به خیال ساتئ. زنانه دا تاسو سره په دې لاس کې قیدیانې دي، ستا خدمت کوي، ستا د میلمه خدمت کوي، ستا د بچو خدمت کوي، د هغې به ډېر خیال ساتئ. د نوکر او چاکر او چې تا سره کوم مزدور دی او امسایه دی، زمیندار دی، د هغه به خیال ساتئ. په غریب طبقه نبی علیہ السلام خفه کېږي او بیا تپوس کوي. اے صحابه تپوس ته نه کوم دا د څه میاشت ده؟ صحابه ته معلومه وه، خو هغوی به د ادب نه غږ نه کو چې که مونږ هسې نه د نبي علیہ السلام دا ښکاره تپوس دی نو که څه بل نوم به لږدي. وی صاحب الله و رسول ته پته ده. ولې د ذوالحجې د لوی اختر میاشت نه ده؟ وی ده. وی دا کم میدان دی، کم خار دی؟ وی الله و رسول ته پته ده. ولې د مکې مکرمې هغه مبارک خار نه دی؟ دا د څه ورځ ده؟ الله و رسول ته پته ده. ولې د لوی اختر هغه مبارکه ورځ نه ده؟ د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. زبیتا غیر پختو لن مفهوم بیان کم لفظی ترجمه لتا لکم چې د لوی اختر ورځي یا مثلا د جمعې ورځمي او د عرفې ورځمي، دا څونه د برکت ورځ ده. پخوا به د عرفې په ورځ خلکو په څاروو کار نه کو، د لوی اختر مخکې به یې ګیا راوړه چې د اختر په ورځ به مونږ بس کار نه کوو، په څاروو به یې مزدوري نه کوله. نو چې ورځ د لوی اختري
یا ورځ د جمعې یو د عرفې وي د لوی اختر د ذوالحجې میاشتې او د بیت الله په خوا کې یو سړی سنګینه ګناه وکړي بدعملي وکړي د ده نه غټ ګناهګار به بلي د مالونه ولې چې ورځ مبارکه میاش برکتی خار د بیت الله ګوند د بیت الله نبی علیہ السلام اعلان کوي کم مسلمان چې د مسلمان وینه توی کړه کم مسلمان چې د مسلمان عزت واغشته کم مسلمان چې د مسلمان مال په ناجایزه واغشته داسې ګناه ده لکه چې د اختر ورځي یا د عرفې ورځي د جمعې ورځي د لوی اختر ورځي او د بیت الله په خوا کې سنګینه د زنا ګناه کوي دغه راکوټې ګناه کوي او سړی هلته دغه ګناه کوي هو د بیت الله خوا ظالم بچیا دې میاشت ته دې ورځ ته لیکن نبی علیہ السلام فرمائی کہ حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا من دا گناہ رسخکاری یو مسلمان د بل عزت یو مسلمان د بل غیبت یو مسلمان د بل سپکا یو مسلمان د بل مسلمان مال تغل دا مسلمانه طریقه نه ده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده د دوالو جهانو سردار فرمائی مسلمان څه شی دی مسلمان تعارف ته کوي اغا څوک دی چې د لاس او د جبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار څوک چې دوه طریقه دی یو ته یو څه وي بل ته بل څه وي یو ته یو څه بل ته بل څه د قیامت په ورځ به په دې خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي څومره لوی ګناه د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي زمونږ په ایمان دی چې یو سړي د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل عربی کې وي اقتل دا فلان کې ملکه صرف دا وایي چې اق دوه ټکي وایي یا ورته وایي دا فلان کې ملکه داسې ونه وایي مل لفظ خوا پې پیشي یا اشاره ولا ورکی هغه د پلاره روان دی چې دا کم سړي د چا په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړي دي د قیامت په لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو په مخ کې د فرشتو مخ کې د په تندي به لیکلي آیس من رحمت الله دا سړی د الله د رحمت نه مایوسه دی چې دوه ټکي استعمال کړي په تندي به بورډ لګېدلي نو چې هغه ټوپکې ورپسې وړي چې هغه مرسته یې ورسره کړي د هغه به څه حشري خدای نه ویریږي مسلمانانو یو بل سره جوړ وکړئ جوړ کروانی جوړ وکړئ چا زیاتې کړې وې بخې یو بل مرګ پسې مه ګرځئ د یو بل حیا غشتو پسې مه ګرځئ د یو بل قتل و قتال او جګړو پسې مه ګرځئ توبه وباسئ دلته به ووایې دسباو کې خلک وایي فلان کې نر دی نر دا نرتوب خو نه دی دا خو دلته ډز وکړ نر خلک ته نر وایي لیکن دا پتلون والا پولیس والا چې راځي ستا په کور کې زنانو په منځ کې ګرځي دغه نرتوب دی څه شو بیا چې بیا په خپو ولا پرېږدو جرګې پکې هغه نرتوب دی بیا څه شو دا نرتوب نه دی مسلمان باندې دی لاس واچو دا نرتوب دی دا نرتوب نه دی هغه زیاتې وکړه ورته ویې ما وبخلې دا نرتوب دی په پردی لور خور دی حیا واچوله څادر دی پرې واچو دا مسلماني دا نرتوب دی الله دې زموږ دا نصیب کړي خا اخلاق د دواړو جهانو د مبارک سردار طریقه وزه معلوم جبه محفوظ کې جبه کنټرول د غیبت نه عبدالله بن مبارک لوی شخصیت یو سړی ولا راغی یو سید ګناه مې کړې ده جاړي ډېره لویه ګناه مې کړې ده ډېره لویه ګناه مې کړې توبه وباسم چل راته وښایه وایي څه ګناه دې کړې ده وایي بدعملي مې کړې ده اوهو انا لله ما وی که د مسلمان غیبت ته کړې دی داسې ګناه ده او نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د چا غیبت وکړ خپل قبول شوی ثواب یې هغه ته وبخه نو پردې غیبت کوم چې څه مې ګټلي دي نیکي تا ته مې وبخل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د چا فلان کې سړي د غیبت کوي ښکاره د کجورو ډکه کړه ولې په خیرات کې ولېږله وایي د بد وي او ته ولې کجورې لېږې وایي هغه ما ته ټول ثواب را وبخه نو که هغې مقابله کې یو ښکاره کجورې ورکړم څه به وشي وایي ته غیبت نه کوې وایي چې غیبت کوم د مور ولې نه کوم وایي د مور څوک غیبت کوي نو وایي نبي علیه السلام وایي چې چا غیبت کوي وکړه نو خپل ثواب دی ورته وبخه د مور خلک چې ثواب بل چا لري چې مور له خو ملاو شي که ټوله ورځ په جومات کې په بازار کې په دکان کې د پټي په پوله
په غیبت هم دا خولې ستړی نه شي یو به یو او ښکلې څه شي زه چا غیبت وکړم چا مې څه وکړل تا د بل مسلمان غیبت وکړه څه دې والا وکړل دروغ دې وي څه دې وکړل شیطانت دې وکړه چې د هغه څومره قتلونه چې کېږي د دواړو جهانو سردار فرمایي په دنیا کې اربونه او کروڑونه چې کېږي د دې ټولو دا چې یو ځای کې تر قیامته پورې دا ټول به د قابل په تله کې ورچوي ولې ځکه په دنیا کې د قتل ایجاد قابل کړی دی جبه به کنټرول کوه خرونو درېیمه خبره دا ده چې روجې مو نیولې اوس ورپسې په دې میاشت کې 6 نورې روجې دي خو به انشاءالله تاسو ته ټولو ته یادېږي زموږ مولي صاحب د الله وبخي او خدای په قبر انوار نازل کړي دا 2 سیزونه د هغه برکت دی په اعتبارنګو کې 3 سیزونه یو 6 روجې د شوال یو اعتکاف چې هغه به خلکو کوي او دریم صلات تسبیح دا د هغه برکت دی نو دا 6 روجې نبی علیه السلام فرمایي چا چې د رمضان روجې ونیولې ورپسې په دې رکوټ اختر میاشت کې 6 روجې نورې ونیولې دومره اجر به الله ورکړي لکه ټوله زمانه چې روجې نیولې او حکمت پکې څه دی الله ته دا ښیي چې یا الله زه ستا د رمضان په دغه روجو ګورې ستومانه نه یم که په هغه روجو ستومانه یم نور به مې ولې نیولې زه پې ستومانه نه یم دا د نور یم بلې نیسم که ټول کال روجې وي پروردګاره ما به بیا نیولې نو 6 روجې په دې میاشت کې دا ونیسئ یو نن ورځ نیول بند دي او د نن نه پس چې هر کله نیسئ نوی شي زنانو ته مو وایي زما روم اخري یو بل ټکي درته زمونږ د اختر همیشه د لانجو اختر وي مونږ ته پنجابیان وایي مونږ پښتنو اختر هم د لانجو اختر وي مونږ لا د اختر اعلان نه کړي چې تاسو ډلې شروع کړي زړه مو چوت دی خلکو ته چې یاره خدای بندګان که تاسو ګني کوئ مونږ پکې کار لرلی دی کالوګان کوئ مونږ درته ویلي چې دا تخم مه کوئ دا وکړئ که دکانداري کوئ مونږ درته ویلي چې دا سودا مه خرڅوه دا خرڅه که ته ډاکټري کوئ ما درته ویلي چې دا دارو مه ورکوه مریض ته دا ورکه نو چې زه ستا کار کې ګوتې نه هم خدای دپاره ته زمونږ په کار کې څه لګوتې وې خو ستاسو دپاره دی ماښام بانګ وویلی شو لا بانګ نه وویلی شو چې خلکو ډلې شروع کړي او زه وایم ای مسلمانانو دا به څنګه مسلماني چې هلته کې خلک په زلزله کې اوس هم د چتونو لاندې پراته دی ستا ورور مسلمانو دلته تا ډزې کړي څومره لوی جرم دی کړي صحابه شروع صابق صاحب ته مې ټېلیفون وکړو ته راشه چې لاړو صاحب د 10 بجو پورې په غونډه 400 کې یو ګواه پیدا نه یو ګواه شب قدر کې اعلان شوی او مولوي صاحب چا چې اعلان کړی و هغه را سره رابطه وکړه وي تاسو اختر کوئ که نه مې توره دې کړې ده تا اختر کړی دی یو مې ثبوت ته سره څه دی ګوان د سره شته دلته ما سره ګوان نشته د خدای بنده اعلان دی ولې کوو وي دا خو پلانکي مولوي صاحب د هغه ته 3 ګوان پېښ شوي دي بس هغه پې فیصله کړې او ما ته خط ولېږه او مې اعلان وکړ مې ظلم دی په کار دا وه چې دغه ګوان دی دې رضاو ته راوستی دی تا به دا ګوان ځان ته حاضر کړي مونږ سره به دې رابطه کوو چې ته اعلان کوو مونږ در سره کړی دا خو مجمله خبره ده خدای خبر چې هغه 3 ګوان شته نشته څه پروګرام دی څه نه دی تر د 10 بجو پورې مردان سره رابطه وکړه وي مونږ سره اسم نشته ګلیاړه کې چا میاشتې درې وه هغوی اعلان کړی مصابیت صاحب په ګلیاړه کې خو دا ګوان پېښ شوي دي هغوی اعلان کړی دی هغه وخندل وي د ګلیاړې د دې کسانو د نومونو تپوس ته وکړه وي دا هماغه کسان دي چې هر کال میاشت یعنې ما سره په رجسټر کې نومونه پراته دي دوی له څه اعتبار دی مردان والا وي مونږ نه کوو اعلان صوابع والا وي مونږ نه کوو اعلان پېښور والا وي مونږ نه کوو اعلان دلته کې صابق صاحب هم فیصله وکړه هغه مفتي عبدالله شاه صاحب ته وي چې ته په خپل FM اعلان وکړه چې سبا روژه ده هېڅ قسمه اختر نشته مونږ ته ثبوت رانه بیا تقریبا 12 بجې د خوبه را پاڅولو وی ته راشه زموږ د شمه زه خو بس چې پېشمني ته پاسو یو دی نه ټېلیفون پلانکي ځای کې اختر پلانکي ځای کې اختر پلانکي ځای کې اختر صادق صاحب راپسې راغلی نه سورلي راولېږل وی ته راشه له مونږ چې څه مشوره وکړو هلته چې لاړو تقریبا څه پوکم 1 بجه وه څه چل دی پېښور والا اعلان کړی قاسم علي خان جومات والا مردان والا اعلان کړی هغوی سره هم ګوان دی هغوی سره هم ګوان دی نو ډېره ښه خبره مخکې نه وه خبره او چې اوس ګوان پیدا شو هغوی اعلان وکړو موږ هم اعلان کوو یا صابق صاحب د هغې نه پس 1 بجه
فیصله وکړه او د اختر اعلان یې وکړه او قاسم علي خان سره چې رابطه وکړه 15 منټه کم په 11 بجې هغې وي چې موږ له ګواهان رالل او موږ فیصله لرې لرې ځای نه نو څه پکې ګواهان دا غریبانان د قوات نه تل په لاره اکسیډنټ هم وکړه نو موږ اعلان وکړو نو د طریقه هم دغه ثبوت نشته روژه ده ثبوت پیدا شو اختر دی 11 بجو نه مخکې قاسم علي خان اعلان نه دی کړی ما ته پته ده 11 نه مخکې مردان اعلان نه دی کړی ما ته پته ده نو دا دلته کې دا 10 بجې او 9 بجې په جوماتونو کې راچغې چاسین وایي خدای نه یارېږي که دا نه وې راغلې دا ګواهي دا فیصله نه وه شوې نو دا به څونه ګناه هم ګټلې وه خو چې وشوه خبره بس ټیک ته سابق صاحب اعلان وکړو زمونږ د دې علاقې مشري د سابق صاحب په غاړه ده زمونږ مشر دی زمونږ د مولوي صاحب دی مشر دی مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې د دې وطن عالم هغه به د سابق صاحب د فیصلې نه روګرداني که نه کوله تاسو ته پته ده چې هغه به څه فیصله وکړه به دغه به فیصله بس یو اجتماع ده زمونږ د دې ټولو علماو عوام هم راځي علما هم راځي د هغه فیصله دغه د اختر پروګرام نو که مونږ اختر کړی نو صرف د پیښور او د مردان چې هغوی فیصله کړې وه ګواهان ورته تېر شوي په هغه بنیاد باندې سابق صاحب فیصله وکړه او د اختر اعلان شو زمارون صدقه فطر که چا ورکړي زه حیران په دې ما خبره د اخبار او د ریډیو شو نو زمونږ نه هغه دین هم ټول ګډوډ کړو څوک کوي 60 روپۍ صدقه فطر څوک کوي 2 روپۍ څوک کوي 15 روپۍ څوک کوي 50 روپۍ موږ هم خلکو مازغو خوړل چې کم کړو تاسو ورونه ناست یې دا ځوانانو ته پته نه لګي دا چې کوم سپینګیري بوډاګان ناست دي زه دوی نه هم تپوس کوم په دې منبر مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه تقریر کړی دی که نه جواب راکړی دا سپینګیرو نه تپوس کوم کړی دی دلته کې هغه د صدقه فطر د بیان کړی دی که نه څونه یاد کړي دي هغه زمانه کې خو کیلوګان نو څونه یاد کړي تاسو یې ووایئ 3.5 پاو تاسو بیا منلی عالم عربو منلی و عجمو منلی و دلته هغه 15 پاوه پاخه اعلان کړی 15 پاوه دلته او بیا ستا د علاقې کې څومره علما دلته تېر شوي زمونږ باباجي 15 پاوه مولانا عبدالحق صاحب 15 پاوه دلته کې چې کم مشر استازو او نور علماو د دې علاقې د دې وطن د دې ټول وطن 15 پاوه نو بس دې کې د تپوس ضرورت نشته د تورنزو او د میرې او د ګردونوا مسلمانانو تاسو خو نیم مولیان یې د علماو لمن کې وخت تېر کړی دی 15 پاوه چې کم شی رواج دی که رواج د غنم وي غنم ډېري د هغې قیمت لګوي که رواج د وړو دی د وړو قیمت لګوي نن سبا عام استعمال د وړو دی غنم کم دی نو بس 15 پاوه چې ما کم حساب کړی دی پاو کم 2 کیلو تقریبا د هغې نه جوړېږي لږ کم خو تقریبا پاو کم 2 کیلو نو پاو کم 2 کیلو اوړه د هغې قیمت ولګوي دغه سرخانه ورکوی به یې د اختر د مانځه نه مخکې ګورئ وروسته چا ورکړه غاړه به اخلاص وي خو هغه جرې نه کېږي حضرت عثمان رضی الله عنه نه یېره شوې وه نبي علیه السلام د راغې د الله رسوله ما نه خو سرخانه یېره وه اوس مې یو مریی ازاد کړه مریی د بلو زرګونو روپو وي یا عثمان کم ثواب چې د اختر د مانځه نه مخکې دی اوس که 100 مریان هم ازاد کړي هغه ثواب نشي ګټلی باقي مسایل به درته په جمعو کې خپل علماو کړي زمارونو دغه څو ټکي مې درته وویل خصوصا دا یو ټکي چې د خپلې ژبې لږ کنټرول وساتئ د مسلمان عزت وکړئ سپکه مه وایئ ګناه مه کوئ بد او مولانا صاحب مولانا فضل قادر صاحب زموږ مشر دی یو عجیبه خبره وکړه زه خو یې ځکه نه کوم چې 20 ځله م کړې ده هغه دا ده چې دا سخاک باندې واقعي رښتیا خبره چې تاسو عوامو خفه کېږئ مونږ په شرمونو خفه کېږو به نه سخات راوړی مونږ درته وایو مې راوړی خیرات دا دې جومات کې سخات نه لګي چې مړی شو دلته دې جومات له ورکړې
دا جماعت ته کوم دې جماعت ته زمونږ څونه حاجت دی خدای پاک ناصر حاجي صاحب او د ملګرو به ډېر لوی خیر ورکړي لاندې چت جوړ دی دا پکې زیاتي شو دا بله ګیلرۍ پکې زیاتي شوې دا غاړې پکې زیاتي شوې او نن خلک پکې نه زیاتل او چت پاتې دی دا که باران مونږ به دا منځ کوم ځای کوو نسخاتونه مهرباني کوئ چې مړ وشي خامخا انسان مري نو که څلوېښتي کوئ که جمعه کوئ که سخات کوئ ټول وړه ناصر حاجي صاحب له چې په دې جومات کې ولګوئ چې بابا پسې صدقه جاریه شروع شي هلته سخات راوړی او اخلي څوک یو ځل خو مې نیت وکړم چې دا کم یې اخلي دی دوم قسم په خدای داسې خلک یې اخلي داسې چې د جایداد مالکان دي په سر یې څادر اچولي سر یې ښکته کړي او زر صابوني ټکی راوالي پر جیب کې ومنډي بدنام مولا دی څونه مولیان دي په جنازه کې تا 3 پیټۍ راوړې مولیانو څونه یوړې ټول پکې 5 مولیان دي چې هم تاسو یو څه وایي مولیانو سخات باندې جګړه وکړه ما په شیرپاو کې یو راوړي وی مولیانو جګړه وکړه چې مې راوړي مې دا څوک دی دا مولا دی دا خو زمونږ د شیرپاو پښتون دی نو مې پښتون جګړه وکړه بدنام مولا دی هلته کې په یو لاس مات کړی لاس چې مې راوړي و چې پته ولګېدله شپېتو جربو جایداد مالک و او بدنام مولا دی خدای ته وګوره دې څیز نه دا خیراتونه که مړو پسې کوئ صدقې که دې مړو پسې کوئ په موږ لکه تجربه وکړئ چې دا سخات نه راوړئ چې موږ د جنازې به درځو که نه درځو چې کوئی مولا سخات نه راځي زه خو الحمدلله نه راوړم کور ته دا نه چې ناروا دی په دې وجه چې تاسو خبرې کوئ سپکې وایي هلته ویلم ګناه نه ده ویلم بل مسلمان غریب دی ویل نه یې راوړم کور ته ولې زما جامې بغیر صابون نه پاتې شوې شکر دی الحمدلله هغه دار او جوار وروره تعالی هم خدای درکړي موږ هم خدای راکړي ښه په عزت یې راکړي نو دا یو مهرباني وکړئ خیرات صدقه جاریه په خپل جومات ولګوئ په لارو باندې ولګوئ کور ګاونډ کې کوم مسکین فقیر دی هغه له ورکړئ او که مقبرې ته راوړئ لږ د عزت په شکل یې چې ته غریبانو فقیرانو له ورکړئ او دا قصې پسې خبل د اختر په دا بعضې رواجونه دي زنانه ټول مقبرې ته رواني هلکان هم مقبرې ته رواني دا رسم ختم مقبره کې اختر پرسته کوئ هلته هلکان هم تلي او جینکې هم تلي او خسته جامې دوا واچولي دا خو ګناه ده د اختر پر ورځ مقبرو ته مه ځئ ټولو مړو له هر وخت دی چې د اختر پر ورځ به نه دی بابا له مبارکۍ لازم بابا چې کټ کې پروت و جامې یې ورته نه بدلولې څښا بینتې ته بابا له یې د 5 روپو دارونه راوړل دواګانې چې خدای پاک ایمان یې نصیب کړي نو بابا له خو دغه دواګانې پورې ایمان نصیب نه مطلب یې دا چې خلاص مې کړې خدا خو ویلي نه چې خدای ماته خلاص کړي دا ویلي چې خدای زر رخصت کړي ایمان یې خدای نصیب کړي هلکه بابا څنګه یاره دوا ورته کوي چې خدای ایمان نصیب کړي داسې وایه چې دوا ورته کوه چې خدای پاک زر قبر له ورکوي خو په دې خفه کېږي لفظ دې بدل کړه نارې دا وې اوس بابا لازم مبارکۍ له ولازم قبر له الله اکبر د بابا باندې چې ستا هغه منځونه پورې دي روجې پې پورې دي حج پې پورې دي هغه غاړه وله ولې نه خلاصوه چې مبارکۍ له ولځي بابا هم غټ مجرم و کوم بابا چې حج پې فرض و نه دي کړی هم غټ مجرم تللی دی کوم بابا چې منځونه پې فرض و نه دي کړی ځان یې قبر کندې له لېږلی دی کوم بابا چې روجې خوړلې دي د جهنم کنده کې په قبر کې پروت دی ظلم هغه ځان سره کړی دی جهداد دی و مال دی و حج در باندې فرض ولې دی نه کوو روجې در باندې فرض ولې دی نه نیولې زکات در باندې فرض ولې دی نه ورکولې اوس حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي حتی اذا بلغت الحلقوم چې مرای ته رساره وخېږي لفلان کذا و لفلان کذا لفلان کې دا شی وه فلان کې دا شی ورکې وقد کان لفلان اخوات موږ د فلان کې زمارونه ته خپل جون خیرات او صدقه وکړي دا نه چې مولا له ورکې غریبانو له ورکې جومات کې ولګوئ صدقه وکړي او اخري ټکې د اختر ورځ خو تېره شوه خو چې اختر مانځله راځئ ساربلان دی دا یاد وساتئ نوې جامې واغوندئ که نوې دي پاکې واچوئ خوشبویي پورې کړئ اختر جومات ته په وخت باندې راځئ او چې لمونځ شي د مانځه نه پس دا خطبه چې زه لګېم دا اورېدل واجب دي دا اورېدل واجب دي د دې خطبې ته چې څوک حساب نه شو کېنه ناسته دا مې ګناه شو لکه چې د اختر مونځ پې واجبه ویل نه کړي او بیا په ښي طرف راتلل پکار دي په ښي طرف واپس تلل پکار دي یو بل له مبارکباد ورکول پکار دي یو بل سره مینه ورکول پکار دي اختر دی یو بل سره پې روانې روغې شي نو کله چې یو بل سره روان وي بغضونه لر کړئ بغض حسد لر کړئ د الله نه وباسئ د عرفات په میدان کې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي الله به ګنهګار نه بخي
فرشتې وي دا خو فلانکي ګناهګار دی ګناهګار دی وی د دې پاکو د خلقو دا ګناهګار هم ورسره بخم خو چې د چا په زړه کې مسلمان سره بغض او حسد وي د عرفات په میدان کې م الله نه بخي لیلة القدر په شپه هغه مخصوص وخت کې الله د هر چا دعا قبلوي چې هر څوک دعا کوي ګناهګار یې کوي خو چې د چا په زړه کې مسلمان ته بغض او حسد وي د لیلة القدر په هغه مخصوص وخت کې د هغه انسان دعا م الله نه قبلوي وباسې والا د بغض حسد رشتهدارانو سره دوستانو سره ګاونډیانو سره چا روانې دي پیغلو کوي السلام علیکم راځه مې بخلې او ما هم بخه چې روغه راشي وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد گرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 186 نمبر کیسټ کې تاسو د ژبې حفاظت او د الله د شکرې بیان واورېده دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 بس یقین پې راله زمونږ ورونه دي الله پې عذاب راوستلی خو بیا هم زمونږ ورونه دي مونږ به سره تعاون کوو او بعضې پکې لکه عذاب ته نبي علیه السلام ته یو پیغمبر هغه متعلق قومو الله ته عذاب فیصله وکړه فرشتو یې یا الله په دې کې خو 80,000 کسان نیکان دي ته 40,000 ګناهګار دي دا 40,000 به مړه کړي دا 80 سره مخکې مړه کوي په ټولو عذاب راوست نو بعضې پکې نیکان بني نو دا کیمپونه لګېدلي د زړه د اخلاص نه پکې صدقه او خیرات پکې دعا کوي الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اے پروردگار زمونږ د رمضان دا روزې په خپل دربار کې قبول کړي الله که چا مسلمانانو تراویح کړي دي ختمونه کړي دي الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله که چا اعتکافونه کړي دي په خپل دربار کې قبول منظور کړي څومره عبادتونه زمونږ بس عبادت دي خو که معمولي غوندې عبادت هم چا کړي الله یاد کړي د رسول پاک درود شریف یې ویلي پروردګاره دا ټول زمونږ په ډېرو دي چې هم دی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الہ العالمین ته مونږ بار بار د رمضان روزې راوستلې کړي الله بار بار را باندې راوستلې کړي یا الله مونږ ډېر ګناهګار یو زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي یا الله مونږ واړه ګناهونه لوی ګناهونه نوې زاړه هر قسمه ګناه مونږ کړې ده او اقرار کوي پروردګاره ته ګناه دا نه وایي چې نم ده کړې الله کړم ده ګناه هر چا د خپل وس مطابق لږه ده کړې ده ګناه کړې ده الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله زمونږ ستا رضات نه بل سره نشته پروردګاره تا په دغه قومونو زلزلې راوستې او په زرګونو خلک دې پکې مړه کړل الله په یو جټکا دا دنیا روانولی شي په یو جټکا دا ټول مسلمانان وجلی شي پروردګاره مونږ جزان یو پروردګاره مونږ بې څوکه یو پروردګاره مونږ بې کسه یو پروردګاره ستا د ذات نه بغیر زمونږ بل سره نشته الله که مونږ څوک کوي نو مونږ تاله درمنډه کوو الله که مونږ څوک بېعزته کوي نو مونږ تاله درمنډه کوو الله که په مونږ تکلیف راځي نو مونږ د یا الله چغه وایو الله ستا نه بغیر زمونږ اسره بله نشته ستا نه بغیر بله مأواز نشته ستا نه بغیر زمونږ بله ټکانې نشته پروردګاره زمونږ مغفرت نصیب کړي الله زمونږ ګناهونه مانځه معاف کړي الله دغه مسلمانان کوم چې په زلزلو کې مړه شو الله د هغې روحونه د بدر او د احد د شهیدانو سره ملګري کړي الله چې کوم ماشومان پاتې دي هغه ماشومان چې نه مور شته او نه پلار شته داسې ماشومان چې نه مور شته او نه پلار شته داسې بچي چې د هغې د خاندان هېڅوک هم نشته الله ته له بهتر سبب پیدا کړي یا الله کومې زنانه چې پاتې دي بې سرې پاتې دي کوم سړي چې پاتې دي بې سرې پاتې دي پروردګاره ته ورته معافي وکړې پروردګاره ته ورته د خیر سبب پیدا کړي یا الله دغه قهر او غضب چې په دغې خلکو راغی الله مونږ د دغې قهر او غضب نه په حفاظت وباسي یا الله چې څومره مسلمانان دي په افغانستان کې په عراق کې په کشمیر کې په فلسطین کې یو ځای بل دی یا الله د مسلمانانو امداد وکړي یا الله ته حفاظت وکړي پروردګاره کوم مسلمانان چې په د کافرو په قیدونو کې بند پراته دي الله هغوی به ګورې نن دغه خلک چې د کافرو د هغې خلکو چې کوم الله سره شرک کوي کافر دي د هغې په جیلونو کې چې کوم مسلمانان پراته دي نن به ستاسو دعا ته غریبانان په تمه ناست دي چې اختر کې به مونږ د مسلمانان دعاګانې کوي پروردګاره هغه مسلمانان خو د کافرو د بند نه خلاص کړي یا الله هغه قیدیان چې د هغې د لاس نه هغه کافر قرآن شریفونه اخلي په ځمکه کې غورځوي د هغه قیدیانو مخکې قرآن شریف راغلی په ټټو کې غورځوي یا الله د هغې قیدیانو ته مل شي الله ته مخلص نصیب کړي الله مسلمانان چې څومره د ذلت په ژوند کې دي الله د ذلت د ژوند نه وباسي پروردګاره که امریکا ده که برطانیه ده که نور کافر دي الله ستا په دربار کې سوال کوو دا مسلمانان کې
اللہ ایمان ور نصیب کے او که ازلی بدبخت ایمان پا قسمت کنی پا خپل قهر تبا و برباد کے یا اللہ پا دغی خلق زلزلے راولے اللہ پا دغی خلق فتون راولے پی پا خپل قهر تبا کے دا طول مجاہدینو اللہ امداد و نصرت نصیب کے یا اللہ چه سمر مریضان دیتا ولا شفا ورکے اللہ چه سمر قرضداران دی قرضون اخلاص کے کدا چاہیو بل سرروانی دشمنی طرف گنی واللہ فروغ بانی بدل کے اللہ زمون دا حیاء خیال ساتے دا حیاء حفاظت مکے اللہ دا عزت حفاظت مکے اللہ دا مال حفاظت مکے اللہ دا ایمان حفاظت مکے اللہ دا نیک و اعمال حفاظت مکے اللہ دا وجدون حفاظت مکے اللہ دا مقدمون دا اسپتالوننا او دا سخت مرضوننا اللہ پامن کے ساتے پروردگارا دا دوالو جہانو دا مبارک لاز دا حوض کوثر من نصیب کے اللہ دا غید جنبی لازم جنت تبوت لے کے دا زن قدن دا قبر دا عذاب نمساتے یا اللہ دا چی مجلس کے سمر خلق ناستے اللہ دا نور کلو نراغلی دی دا باندو نراغلی دی دا میرو نراغلی دی ادی کلی نروتی دی پروردگار قدمون غشتی دی اللہ خالص تا دا رضا دا پارا من طول دوتی نو یا اللہ من بخل شر قوم واپس کے اللہ زمون گناہونا من تا معاف کے من تا تا محتاجی پروردگارا تا اچا تا محتاج نے اللہ زمون گناہونا معاف کے پروردگارا زمون تا قرون کی جتنے زرانے دی تا سرون دا حیاء دا پردے سادر واچے پروردگارا دا رسوائیو دا ذلت نے وساتے دا حیاء جندے نصیب کے باج مرگرو دا دعا درخواست کرے دے دو کئی چاہ دعا درخواست کرے دے او حاجتو لتا تا اللہ معلوم دی اللہ حاجتو میں پورا کے کم مسلمانہ رونا چی عمری لتلی دی یا زمون دا کلی باجی رونا دا بیت اللہ خدمت لتلی دی یا چاہ دا حج داخلی کلی دی منظورے راغلی دی اللہ دا پول دا بیت اللہ حج نصیب گردے لکے او اللہ کا چاہ حج ننے کرے یا کرم دے پروردگارا زمون پا قسمت کے دا بیت اللہ حج دیر دا لولی کے لکے او من پول دا بیت اللہ حج لبوت لکے پروردگارا تران راضی شے اللہ دا خپل غضب او دا خپل قهر نم پامن کے ساتے کم مسلمانان چی مڑوی خصوصاً پر رمضان کے پروردگارا کی مغفرت نصیب کے ممتاز منتشران تا دا اسلام و دا ایمان ہدایت نصیب کے رب ذوالجلالہ دا طول جمع ابھی پہلے کے چی حاجتوں نے شریعت سر موافقہ حاجتوں نے ورطا پورا کے اللہ زمون دا جمع مکان دماوا اللہ زمون دا جمع نورم جاتا کا اللہ لوی جمع دا لوی جمع دعا اللہ تقبلے او اللہ دیر بزرگان را روان جمع دا پروردگار زمون دا جمع نورم جاتا کی اللہ تے مکنڈا میں او سمر مسلمانان چی رازی اللہ تعالی دمرا جرون ورکی چی سمر ستا پا علم کی دی دمرا دا دنیا خیر والا ورکی چی سمر اللہ ستا پا علم کی دی دمرا والا حلال رزق ورکی پروردگار چی سمر ستا پا علم کی دی او زمون دا قرون نافتنا بیمارے ربنا اللہ لرکی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين بطول نمخ کے سمر مرگری کی دل تناستی تا سطول تزد اختر مبارک بادی در قوم اللہ مختر مبارک کا کم روجی چمونی ولی او کم ختمونا و تراوی موکڑے دا اللہ نے سوال کو چې زمونږ دغه نیمګړی عبادت ته الله په خپل دربار کې قبول او منظور مسلمانانو ورونو نن د رکوع اختر میاشت ده او د هغې لومبی ورځ ده او د اختر خوشحالي په مسلمان راغلی ده د هر قوم اختری خو د مسلمان اختر د نورو قومونو په نسبت یو جدا حیثیت لري زمونږ اختر خوشحالی ده او دا خوشحالی میں عبادت تے دا رکوٹ اختر تعلق دا رجوع سره دی او دا نننیر وز اختر او خوشحالی دا پدی بنیاد دا مونږ پدی خوشحالی کو چی شکر دا اللہ دا رمضان خشتا او دا سعادت او دا برکت میاشتا پا مونږ پا خیر تیر کړه او اللہ مونږ لدی پکی دا رجوع دا نیو توفیق راکا دا پا دغی من خوشحالی کو تاسم پہ الحمدللہ خوشحالی منگم پہ خوشحالی لے اختر دا من خوشحالی دا ابراہیم علیہ السلام پا سنت و پا قربانے وی پا حجی نو دا دوال و اخترون تعلق دا عبادت سر دے خوشحالی تکے نوے جامع تاغن دے بچولا خق خوراک تروڑے خزی او معشومان او لوی طول خوشحالی او دغه خوشحالی عبادت تے عمل نامہ کے رب العالمین ثوابونه زیاته یو لیکي دا په موږ د الله فضل او احسان دی
قسم دې وروڼو زه چې ځان ته وګورم دې مسلمانانو ته وګورم نو ډېر زیات سکون او اطمینان او خوشحالي راشي چې الله په موږ څومره فضل کوي. اقوام عالم وګورئ د دنیا کافران د هغوی څه حال دی زموږ څه حال دی. زموږ د مسلمان زندگی وګورئ د الله فضل دی. ستاسو د مسلمان زندگی د خوشحالو نه ډکه ده. ستاسو د مسلمان زندگی دا د الله د فضل او د رحمت نه ډکه ده. او دا درته ویم دا زمون کمال نه دی، دا صرف د رب العالمین فضل او احسان دی. مونږ بسی او روجې بسی. الله قرآن حکیم کی فرمائی یمنون علیک ان اسلمو، اے پیغمبر دا خلق پتا احسانون رالی، مونږ اسلام راوړو، مونږ منځ کو، مونږ روجې نیسو، احسان در باندې رالی. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ورته ووایه چې ګورې په ما د خپلې مسلمانۍ احسان راوانړی دی. دا ونه وایه چې الله مونځ دله کو، روژه دله نیسو، حج دله کو، زکات ورکو، خیراتونه او صدقې کو، ایمان هم راوړی دی. الله وی پام کوئ په ما د خپل احسان راوانړی، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما احسان قبول کړئ چې د دنیا دا سره کافر مې پرېښودل او ستا په زړه کې مې د ایمان رڼا واچوله. ټول وای الحمدلله. دا د الله فضل دی. که مونږ په امریکا کې پیدا وې مونږ به عیسی علیه السلام ته خدای وې. که مونږ په هندوستان کې پیدا وې زمونږ دا تندی به بوتانو ته لګېده. که مونږ جاپان کې پیدا وې مونږ به د ګوتم بدھ عبادت کوو. او که مونږ په روس او په چین کې پیدا وې پیسه به ډېره وه لیکن مونږ به الله نه منه. دا د خدای فضل نه دی. پیسه سی، دولت سی، بلڈنگ سی، بنگلہ سی، موٹر سی، ایمان اچت سے رے. دا اللہ فضل ستا پا جبہ دا اللہ نم چلے گی، ستا پا جبہ دا محمد رسول اللہ نم چلے گی، ستا پا جبہ دا اللہ کتاب قرآن بھی لکھے گی. وہ آئے پا ایمان دا دینا لوے احسان و نعمت بلشتا نشتا. دا اللہ حمد بمونگا دا کو، دا رب العالمین شکریہ با دا کو. یو شکریہ بنن تاسو ما سره وعده کوئ، اگر شکریہ بنن تاسو ادا کوئ. د رمضان په خوشحالی کې، د اختر په خوشحالی کې، او چې الله تاسو له کوم نعمت درکړی د هغې په خوشحالی کې، نن به ما سره یو وعده په دې جومات کې ټول د سیل مې کوئ، که د مهري دي او که د کلي دي، او په دې وعده به انشاءالله ټول مسلمانان عمل کوئ. هغه څه شی دی چې د تاسو نه نن وعده اخلم، زمونږ د کلي یو خصوصیت دی چې د نورو کلو کم دی او دلته زیات دی، هغه یو بل سره بغض او حسد او بېځایه دشمني ده. شته که نشته؟ دا زمونږ په کلي کې لوی مصیبت دی. یو بل سره بغض، یو بل سره حسد، یو بل سره دشمني، یو بل سره روان پړه کې د مسلمان سره نفرت، او په جرګه باندې او په مینت هم مسلمان نه معاف کول. دا بنن د اختر جماعت نه چې دی دا شی به دلته پرېږدی او د الله په حضور کې توبه به وباسو. دې کې زما فایده نشته، زما نه ټول خوشحاله او زه ټولو نه خوشحاله یم. دې کې د فضل قادر مولوي صاحب فایده نشته، دې کې د مولانا محمد نعیم صاحب فایده نشته، دې کې د بل مولا فایده نشته. زمونږ نه ټول خوشحاله یو، مونږ نه ټولو نه خوشحاله یو. زمونږ ټول عزت کوي، کړی مني که نه مني زمونږ به عزت کوي. لیکن دیکھ ستاسو فائدہ دا، ستاسو دا گھون یو بل سره فائدہ دا، دا پلار دا زوی سره، دا مور دا لور سره، دا مور دا بچی سره، دا خزی دا خاون سره یو فتنه و یو آفت تے پسا. دیر کم خلق بدئی چی دا غیب پا جیداد یو بل سره روانی، دیر کم خلق بدئی چی دا غیب پا پوله یو بل سره روانی، دیر کم خلق بدئی چی دا غیب یو بل سره پا مٹیزه روانی. او دا اکثر اسی دا زور دشمنی، اسی حسد او بغض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کړه په سفر را روان، یو مقام کې صحابه کرامو یو لښکر روان دی. دومره صحابه کرام دی چې نبی علیہ السلام هم خوشحاله دی. د یو قوم مشر دی او هغه له جنډه لاس کې ورکړی دی. د یو قوم مشر یو لوی دوم دام کې د مدینه منورې نه لښکر را روان دی، په مکه مکرمه راځي.
او مکه مکرمه فتح کېږي چې کافر د مکې خبر شو چې کوم هوښیاران خلک وو هغوی وی چې نن خو په مکه کې ځای نشته یا خو به تښتو دا ملک به پرېږدو وطن به پرېږدو او یا به بیا دلته کې مرو د ذلت ژوند به تېرو او موږ له دې بوتانو راکړل څه ټول عمر هم دې ګټو ته سجدې وکړې ټول عمر هم مردارې وخوړې ټول عمر هم د بیت الله نه بربند طواف وکړو دوی به طوافونه بربند کول موږ له دې تهذیب څه راکړل موږ له دې څه فایده را نه کړه یاره ایمان راوړل پکار دي نو چې کوم هوښیاران وو نو هغه نبی علیه السلام لا وررسېدلې نه دی چې په لاره راځي او توبهګار کېږي او ایمان راوړي دوه کسان دي دوه یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکه د ترور زوی دی د بیبي عاتکې زوی دی د پلار خورې ده یعنې د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه رضی الله عنه او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب یو خو ابو سفیان جدا دی د مکې سردار دی دا د نبی علیہ السلام د تره زوی دویم ابو سفیان دی دیم را روان یو د نبی علیہ السلام مبارک د تره زوی بل د ترور زوی په دې خیال لالل چې مونږ ځو او نبی علیہ السلام ته مونږ هم ورمخکې کېږو چې صاحب ایمان راوړو ته دې سوچ را روان ابو سفیان چې کوم د مکې سردار دی هغه هم را روان دی هغه د مکې سردار ابو سفیان چې چا غزوه خندق کې د نبی علیہ السلام مقابله کړې ده چا په غزوه احد کې د چا د لاسه اویا کسان صحابه کرام تر حضرت حمزه رضی الله عنه پورې شهادت ته رسېدلي ډېر سخت دشمني دی کنه او یا مسلمانان وجنه او بیا پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ راځي عرب خو بهادر خلق دی او فخر کوي نبی علیہ السلام ته قال هبل زمونږ بت هبل زنده‌باد دا آواز کوي د نبی علیہ السلام په مخ کې آواز کوي هبل د دوی غټ بوتو زنده‌باد نبی علیہ السلام صحابو ته وایي آواز ورکړي الله اعلی و اجل چې الله ډېر لوی د زنده‌باد ناره مونږ د الله لپاره لګوو او بیا آواز کوي مونږ وګټله او بیا دا آواز کوي چې ای رسوله د نبی علیہ السلام ته به هغوی دا رسول الله نوم نه اخېسته مړي وایي ډېر شوي دي ستاسو نه او په هغې کې د بعضو نه مونږ پوزې او غوږونه او شونډې هم پرې کړي دي دا ورته مخامخ وایي د ابو سفیان نبی علیہ السلام ته چا نه هم شونډې پرې کړې چا نه هم غوږونه پرې کړې چا نه هم سترګې پرې کړې یاره دا خو ما حکم نو کړی دا مناسبه نه وه ګوره څه ته وایي مړي سره دا چل نی پکار خو ګورې خپم پې نه یم دشمن دی که حکم مې نو کړی دا دی دا زما ملګرو کړي دي خو خپه پې نه یم فخر پې کوم لړ روان شو داسې خلک چې دا ټول عمر دشمني کړې ده هغه راغې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کله ولید چې دی خو را روان دی ایمان راوړي او که د پیغمبر علیه السلام خواله ورسېد خو هغه خو عام عفو کوي پیغمبر علیه السلام نه چې الله کوم اخلاق ورکړي که نه الله یې دغسې اخلاق زموږ نصیب کړي خو که ورغې معاف کوي یې راشه د ورتلو نه مخکې سر قلم ته ورپسې ګواښ وکړو هسې هم ورپسې وزغلو خو دې ته مخکې نبي علیه السلام له ورغې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته عمر فاروق رضی الله عنه وایي د الله رسول دې سړي دا کلمه نه ده ویلې او ته ما ته لغوندې پرېږده ټول عمر یې زموږ مقابلې کړي سردار د کافرو پاتې شوی دی ایمان نه دی راوړی د ما دې تورې ته خو یې پرېږده عمر په قلا شه ابو سفیان څنګه راغلی وی جناب ایمان اسلام پسې راغلی ایمان راوړم وی وایه کلمه ویې زه زموږ راوړې خبره ختم دا بل ابو سفیان چې کوم د تره زوی دی او د ترور زوی دی دیم رالل چې را روان دي خوشحاله دي چې مونږ به ایمان راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي ورغې زیری ورکوي مبارک شه د الله رسوله دا زیری دا مبارکي ثابت په احادیثو کې مبارک شه د الله رسوله او دا په زیری کې پیسې ورکول ګورې دا هم ثابت دي دا په احادیثو کې ثابت دي هغه درې صحابه کرامو کې یو صحابي چې کم دی نو هغه له چې زیرې خوشخبري ورکړه نو کم هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته په تبوک کې خفه و
نو هغه باقاعده زیرې په جامې په هغه خوشحالۍ کې ورکړي. راغی نبی علیہ السلام ته یو صحابي وی زیرې مې در باندې د الله رسول مبارک شو. ولې؟ وی ستا د ترور زوی او د تره زوی دواړه را روان دي ایمان راوړي، او دا دوه هغه کسانو چې د پیغمبر علیه السلام د خلقوسو ملګري او د هغه د ماشوموالي د لوبو ملګري، او پیغمبر علیه السلام بله دونه دعاګانې کړې وې چې کله به یې لاس اوچته و یا الله دا یو مې د ترور زوی دی او بل مې د تره زوی دی، ما سره ماشوموالي کې لوبې کړې دي، یا الله چې دا جهنم ته ځي دا خو به زما ډېره ملامت یې، یا الله دا خو مسلمانان کا دې مارې دعاګانې وله کولې، الله ته درخواستونه کول. نو صحابو ته خو پته وه چې نبي علیه السلام به په دې ډېر زیات خوشحاله شي. وی هغه دواړه را روان دي، مبارک شه اسلام راوړي. وی څوک؟ وی عبدالله او ابو سفیان. وی پام کوئ چې ما ته را نږدې نه شي، د هغې ایمان نه قبلېږي. حیران شو صحابه، څه دي له خو خو د نبي علیه السلام جلال چې به کله راغی که نه، نو بیا به د عمر فاروق رضی الله عنه غوندې دلیر او بهادر سړی به هم را پیدا ګوري. د صحابو لرزه تاریخ څه دي له خو تا ترونه پورې دعاګانې وکړه. د الله رسوله تا خو دا ستا ملګري دي، دا ستا د رشته داران دي او ستا د خلپوسو ملګري دي، ستا د ماشوموالي هغه یارانه نه هېرېږي، ستا د ماشوموالي ملګري دي. وی پام کوئ ګورې دا بلکل را نشي، دوی ایمان نه قبلېږي. یو صحابي راځي منت کوي د الله رسوله فلان کې دې معاف کړ، فلان کې دې معاف کړ، فلان کې دې معاف کړ، دا هم معاف ته کړ. ام سلمه رضی الله عنها راله، هغه ورته ویل الله رسوله په پردو دې رحم وکړه او په خپلو نه کې. پردي ستا نبي علیه السلام خو رحمت للعالمین دی، پردو باندې دې کرم وکړه، رحم دې پرې وکړه، معاف دې کړل. هغه خلک چې ستا تره سره څونه ظلمونه زیاتي کړي دا دې معاف کړل. هغه د مکې سرداران هم ټول معاف شو، دا دې خپل دي دا نه معاف کړي. وی دا ولې نه معاف کړل؟ دوی د الله بېعزتي کړې. او څنګه دا یو چې دی زما د ترور دا زوی د ته ما وی د ترور زوی ایمان راوړه. د ایمان دعوت هغه چا له څوک ورکوي چې ورته نږدې ایمان راوړه. د ما ته په جواب کې داسې لفظ ووی ښه ایمان راوړه. وی الله تعالی ما له بذات خود د اسمان نه خط راولیږي، خط، او زه ورته ګورم او فرشتې سره په لاس کې ور روانې او زما په نوم یې خط رالیږي، نو ایمان په تا نه راوړي. ویل الله بېلارې په لار نشي رحمانه، که هزار نصیحتونه ورته وکړې د الله بېلارې به په لار نشي رحمانه. الله چې وغواړي کله نو ده ته ګوره د الله بېعزتي وکړه، الله به دله خط رالیږي. د الله ده په ایمان څه ایمان راوړي که نه راوړي، او واقعي د الله په نوم څه نو ده دا بېعزتي کړې. دې بل څه چل کړی دی، زما پسې شعرونه جوړ کړي. نو عرب د اشعارو ډېر شوقیان، زما سپکوالي کې شعرونه جوړ کړي دي، او هغه شعرونه د دنیا په ګوټ ګوټ کې نن خواره دي. نو که زما نوم یې یاد کړی وی نو بیا هم څه خبره وه، زما ذات یې یاد کړی وی نو بیا هم څه خبره وه. نو د رسول الله لفظ پکې استعمال کړی دی، د پکې فرشتې استعمال کړي دي. د خو د الله او د الله د فرشتو د الله د رسول بېعزتي کړې ده. پام کوه ام سلمې خواشه ګوره د دوی به ما ته بلکل سفارش نه کوي، د دوی ایمان نه قبلېږي، لرې دي شي. هېڅ چا کې جرأت نشته دی چې راشي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سفارش. صحابه هم پریشانه دي، په دې سوچ کې دي چې دا خو خپل خلق دی، دې وخت کې خو غصه دی نبي علیه السلام، خو څه چل ولې جوړول پکار. ام سلمه رضی الله عنها ام المؤمنین د مسلمانانو مور، هغې ډېره هوښیاره وه. هغې را دواړه راوستل او پټ یې کېنول. وی یو چل درته ښیم که دا چله مو که نو ممکن ده چې معاف شي، بل چل نه راځي. وی شابه چل راته ښایه. نو تاسو دغه چې یوسف علیه السلام رونو یوسف علیه السلام ته کوم ټکې ویلې دی دا پیغمبر علیه السلام ته ووایه، بس دا یو چل شته. بس دا ورته ووایه تالله لقد آثرک الله علینا وان قلنا لخاطئین. ووایه چې ای پیغمبره څنګه د یوسف علیه السلام رونو ویلو دغسې مونږ هم وایو چې تعالی زمونږ د قوم سړی خو تعالی الله لوی فضیلت درکړو، مونږ نه غلطي شوې ده. بس نه یې غوره چې ورغلل نبي علیه السلام مبارک ته مخ بل طرف ته ووایه. دوی کېناستل په ژړا شو او هغه آیات یې وویې تالله لقد آثرک الله علینا. ای پیغمبره زمونږ د قسم په خدای وي ته خو زمونږ د قوم بندی، خو تعالی الله تعالی په مونږ ډېر لوی فضیلت درکړی.
وان كنا لخاطئین که مونږ څه غلطۍ کړې دي او ګستاخۍ هم کړې دي بس مونږ غلطي منو که نه خطاکار یو توبه وباسو خو چې دا ووې نبي اسلام مبارک ورته مخ راواړو وی لا تسریب علیکم اليوم